متوجه شي. پرونی سبق کې مونږه لفظ الله او اللهم د لام قاعدې بفضل الله تعالی ویلې. نن چې دی نو سبق نمبر 23 د میم ساکن قاعده. یاد به ساتئ چې د میم ساکن نه وروستو 28 حرفونه راتلی شي. څومره؟ یعنی د 28 حرفونو یو حرف راتلی شي، الف نشي راتلی ځکه چې تاسو ته پته ده الف خو ساکن وضعي ده. نو باقي 28 حرفونو کې د میم ساکن نه وروستو 3 حالت جوړیږي. څو حالت جوړیږي؟ 3 حالت جوړیږي. اولنې حالت دا ده چې د میم ساکن نه وروستو کله بل میم راشي. نو د دې حالت نوم څه دی او طریقه یې څه ده؟ نو په دې میم ساکن کې به کېږي غنه او د دغې غنې نوم دی ادغام. څه؟ ادغام والا غنه. څه والا غنه؟ ادغام والا غنه. ټیک شو؟ یا به د میم ساکن نه وروستو راغلی وي با، دا دویم حالت دی. نو په دغه میم ساکن کې به بیا کېږي د یو الف په مقدار غنه او د دغې غنې نه به نوم وي غنه د اخفا او د دغې اخفا نه به نوم وي اخفای شفوي. د غنې نه به نوم وي غنه د اخفا او د دغې اخفا نه به نوم وي اخفای یعنی شونډو والا اخفا. دریم نمبر باندې کله چې د میم ساکن نه وروستو نه میم راشي او نه با راشي، د دې نه علاوه باقي 26 حرفونو کې یو حرف راغی، نو په دغه میم ساکن کې به غنه نه کېږي، اظهار به پکې کېږي. اظهار معنا یعنی غنه به نه کېږي، اظهار تعریف به انشاءالله اوس وکړو که خیر ښه. غنه پکې نه کېږي، ادغام پکې نه کېږي، اخفا پکې نه کېږي. څنګه چې میم ساکن ادا کول پکار دی هغه شان به سیده ساده ادا شي. اظهار معنی ده او دغه اظهار ته به ویل کېږي اظهاري شفوي. اظهاري شفوي. دا شو د میم ساکن 3 حالتونه. ټیک شو جی؟ اوس چونکې په دې سبق کې په قاعده نمبر 1 کې راغلی د ادغام، په قاعده نمبر 2 کې راغلی د اخفا او په قاعده نمبر 3 کې راغلی د اظهار. که ماشومانو ته موږ قاعده پړاوو نو په دې قاعده مظهر القرآن باندې د اجرا نه علاوه نور زیادت اړو پکار نه دی. صرف د دې هدف پورې چې استاد محترم استاد جی خپلو شاګردانو ته وضاحت د قاعدې کې هغه خو پوره ده او ښه خبره ده چې وشي، لیکن باقي چې ادغام څه ته ویلی کېږي، اخفا څه ته ویلی کېږي، اقلاب څه ته ویلی کېږي، په دې ماشومان ولې قطعا نه پوهېږي. په دې باندې به تاسو هسې ځان له په سر درد کې ماشومان پرې نه پوهېږي. ها یو ملګری داسې دی چې هغه تجوید والو ته کورس پړاوی یا مثال په طور علما کرامو ته کورس پړاوی، نو که بالفرض هغه لږ ورته معلوماتي خبرې وکړي نو چونکې منهومان لا يشبعان، منهوم في الدنيا لا يشبع منها ومنهوم في العلم لا يشبع منه. د علم نه سړی نه مړېږي، نو د علم تنده که لږه مړه شي نو ښه خبره ده. ټیک ده جي؟ او د دې لپاره لږ غونته کې ما وی چې تاسو ته په دې کې لږ غونته کې تفصیل وشي. نو ادغام چې کوم دی قاریان ادغام څه ته وایي په ساده الفاظو کې تاسو ته خلط الحرف الساكن بالساكن بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. دا د دې تعریف کړی دی په کتابونو کې د ادغام چې قاریان ادغام دی ته وایي. دوو حرفونو لره ساده الفاظو کې اوس دوو حرفونو لره پشان د دویم حرف، دوو حرفونو لره پشان د دویم حرف یو مشدد حرف ویل. څه؟ یو تاسو پوه کړم. د دې خو ترجمه داره چې ملاوهل حرف د ساکن حرف د بل ساکن سره په دې طریقه باندې چې د دواړو نه یو حرف جوړ شي په شان د دویم مشدد حرف وویل شي. ټیک شو جي؟ د دې تاسو مثال درکړم. مثال په طور باندې علم نخلقکم، دی کلمه کې د قاف ادغام شوی دی په کاف کې. دا موږ داسې وایو علم نخلقکم وای. دوه حرفونه داسې په آپس کې ملاوهل چې د هغې نه یو حرف جوړ شي دویم. دوه حرفونه یې که نه دوه، نو په دې کې د اول نوم د څه جوړ شي دویم حرف جوړ شي او مشدد وویلی شي. یو مشدد حرف په خبره باندې پوه نه شوي. بیا ګورې جي دا خو محض تعریف شو، په دې کې بیا بعضې ادغام تام دی، ناقص دی، د هغه قسمونه دي ډېر، هغې تفصیل پسې موږ نه ځو. دا صرف او صرف تاسو ته د تعریف د حده پورې ما لږ وضاحت وکړو بس
ټیک شو بیا چې څوک په دې کې تفصیل غواړي جو هغه فواید مې کېو کتابونه ډېر شری باندې بیا ځان له کته هم شي زمان ته پوس کوو جو کې بیا وته ان شاء الله ومه چونکې موږ د اختصار نه کار اخلو نو صرف می تاسو سره وضاحت ته پر د تعریف وکړه پوه شوي په دوو حرفونو باندې داسې تلفظ کول چې د هغې نه یو حرف مشدد جوړ شي اوس پوه شوي جي دا نور اسان شو ښه اوس ګورئ جي اخفا څه ته وایي اخفا قاریان دې ته وایي که نه النطق بحرف ساکن عار عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام تلفظ کول په حرف ساکن باندې په ساکن حرف باندې چې خالی وي د تشدید نه یعنی د شد نه بغیر حرف وي ادا کول د شد نه بغیر حرف ادا کول په دې طریقه باندې چې نه اظهار وي او نه ادغام وي اوس ګورئ چې دا خو دو یو تعریف کړی دی تاسو په اسانو الفاظو کې زه وایم چې سره الاخفاء حالة بین الاظهار والادغام یعنی یو حرف نون یا میم چې مونږ ادا کوو په دې کې نه اظهار کول پوره طریقه نه پوره ادغام کول د دې په منځ کې دا نون ادا کول یا میم ادا کول دې ته مونږ څه وایو اخفا وایو څه ورته وایو اخفا ګو تاسو مثال درکړم کنتم توجه به کوئ دا که اوس زه په دې کې اظهار کوم بالکل ظاهر دا نون ویم داسې به کنتم نو داسې به هم نه وی که ادغام کو نو بیا به داسې ویلی کېږي کوتم دا ادغام دی ټیک شو جي اوس د دې دواړو په منځ کې لاره تلاش کا کنتم وای لکه پوه نه شوی به خبره باندې دې ته څه ویلی کېږي اخفا اوس دا اخفا چې کوم دی دا په دوه قسمه ده یو اخفای حرکت هغې ته وایي حرکت پټول څه د حرکت څه حصه پټول د حرکت څه حصه لکه په قرآن کریم کې دا آیت دی قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف د دې دوه طریقې نو په یو طریقه چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي اظهار مع الروم ما ته وکې دی وایي د حرف تهایي حصه ادا کول داسې لا تأمننا بغیر د شونډو ګول کول نه د نون زما ادا شي دې ته ویلی کېږي اظهار مع روم یعنی د حرکت درېیمه حصه ادا کول ما ته غوږ کېدو لا تأمننا ټیک شو جي اوس ګورئ جي په دې کې د حرکت درېیمه حصه ادا شو باقي حرکت پټ کړی شو که پټ نه کړی شو دې ته ویلی کېږي اخفای حرکت اخفای یعنی د حرکت څه حصه پټول او یو دی د اخفای حرف د حرف څه حصه پټول لکه کنتم انتم وغیره په دې خبره باندې پوه نه شوئ ټیک ټاک پوه شوئ جي چونکې دا د تجوید سره زیات تعلق ساتي نو که کم کسان خبر باندې نه پوه شي زه معذرت کوم خیر دا د تجوید خبرې دي تاسو په خبره باندې ټیک ټاک پوه شوئ جي اخفا تاسو پیژنده ساکن حرف بغیر د شد ورکول نه داسې ادا کول چې نه مکمل اظهار وي او نه مکمل ادغام بلکې د اظهار او د ادغام په منځ کې یو حالت وي دا اخفا او اظهار د اخفا او اظهار په منځ کې نون او میم ادا کول یعنی د اخفا او د اظهار په منځ کې نون او میم ادا کول دا تاسو ته ما وایي بهرحال تاسو به سره څه پوه شوي په خبره باندې ټیک شو جي درېیم څیز په دې کې راغلی د اظهار اخراج حرف کما اقتضا ذاته وصفاته یعنی حرف په هغه طریقې سره ادا کول څنګه چې د هغې د ذات د هغې د مخرج او د هغې د صفات لازمه او تقاضا ده به الفاظ دیگر یعنی که مونږ الفاظ بدل کو به داسې اخراج حرف کما هو یعنی حرف د هغې د حقیقت مطابق ادا کول چې څنګه دی زه تاسو ته اوس په اسانو الفاظو کې اظهار دې ته ویلی کېږي یو حرف داسې ادا کول چې په هغې کې ته څه تبدیلي ونه کړي ته نه ادغام نه اخفا نه اقلاب دا به کې ونه کړي او سیده ساده طریقې باندې څنګه چې د حرف حقیقت دی او ویل غواړي اقه شانې ووایي لکه ګورئ انعمت ووایه جي الم تعلم په دې باندې تاسو پوه شوئ جي دا اهم خبره وي ښه بله خبره په نون او په میم کې دوه قسمه غنې وي ښه دا به یاد ساتئ
یو ته ویل کېږي غنې آني، دویم ته ویل کېږي غنې زماني. غنې آني مطلب سره غنې آني مطلب دا چې د لږ ساعت دپاره یعنې معمولي آن دپاره پوز د اواز لاړ شي، نو دا د نون او د میم د سره دا خبره لازم ده ښه چې ته هر نون او میم ادا کې د یو آن دپاره به ستا پوز ته اواز ځي. دا په هر نون او په میم کې کېږي ښه پوه شوې، په هر نون او که هغه متحرک وي او که ساکن وي هر قسمه میم چې وي نو غنې آني په هغې کې څه کېږي خامخا به کېږي. ټیک شو جي. دا قاعدې چې مونږ بیانو دا د غنې آني نه دي، دا د غنې زماني دي. غنې زماني مطلب دا دی چې د لږ ډېر ساعت دپاره پوز ته اواز لاړ شي، د لږ ډېر ساعت دپاره پوز ته اواز لاړ شي. نو دا څومره قاعدې چې مونږ بیانو دا د غنې آني دي که د غنې زماني دي؟ د غنې زماني دي. که څوک تاسو ته هر یو نون او میم وایي، مثال په طور باندې انعمت وایي یا الم تعلم، او تاسو ته وایي چې یاره قاري صاحب ماله به تحقیقي جواب راکړه چې غلط نه شي، په الم تعلم کې به غنه کېږي که نه کېږي؟ نو ته به یو دم چغه نه وایي چې نه کېږي ځکه د میم ساکن وروسته با او میم نه دي راغلي. ټیک شو، دی به نه وایي. اوس که یو سړی تحقیقي جواب داسې به ورته وایي چې ګوره الم تعلم کې غنې آني کېږي، لږ ساعت دپاره پوست اواز لاړو لیکن غنې زماني نه کېږي. کم چې ډېر ساعت په پوزه کې اواز یې سارېږي یا غنه پکې نه کېږي. لکه ټیک ټاک پوه شوه جي، دا خبره شوه. یو بله فایده په دې کې فایدې خبره هغه دا ده چې بعضې خلک داسې وي چې د دې میم ساکن نه وروستو چې کله فا راشي څه راشي؟ فا راشي، نو دې فا کې په دې میم ساکن کې هم دو غنه کوي څه کوي یا چې کم دی نو دې له حرکت ورکوي. څه ورکوي؟ حرکت ورکوي. د دې غلطۍ نه به ځان ساتو. ټیک شو. یا واو راشي نو هم دو دغه غلطي کوي، څوک غنه کوي او څوک پکې څه کوي حرکت ولا ورکوي. دا مې تاسو ته په اسان الفاظو کې دي ته بوف قاعده په تجوید کې بیا تفصیلي بیانېږي، که هغه ځای نو بیا به تاسو پرې نه پوهېږئ چونکې په مختصر الفاظو کې مې ته ووایي. با مې ترې په منځ کې کټ هم کړه، واو او فا مې صرف پاتې کړل چې کله میم ساکن نه وروسته واو یا فا راشي نو په دې کې به غنه نه کوو، او دویم دا چې په دې به حرکت نه ورکوو. لکه ویمدهم فی طغیانهم وایي پوه شوئ. دې ته ویل کېږي د بوف قاعده. د دې غلطۍ نه به انشاءالله موږ او تاسو ځان ساتو ښه.